نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين کله چې ته الله تعالی ته ودرېږي یعنی په منځ کې ته ودرېږي نو الله تعالی ته ویني کله چې ته سجدې ته لړ شې نو د سجدې په حالت کې الله تعالی ته ویني هغه ته پته ده چې ته ستا په زړه کې دی وخت کې هغه څه تېرېږي دا شانتې په بل ځای کې الله تعالی فرمایي هو معکم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې مې نه الله تعالی هغه تاسو سره موجود دی تاسو چې کوم کار کوئ به هغه کار نه الله تعالی خبر دی الله تعالی علیم بصیر دی تاسو چې کوم ځای کې کوم کار هم کوئ هغه ته پته لګي چې دا تاسو څه کوئ د دې نه دا معلومیږي چې انسانه ته سوچ کوه ته خیال کوه چې زه دا کار کوم یا دا کار دا غلط دی او که دا کار دا صحیح دی که په دې کار باندې ما یو کس ویني نو دا کار به ما ته وایي چې دا کار دا تا صحیح وکړه او که دا تا غلط وکړه نو دا عقیده به انسان هر مسلمان به دا عقیده ساتي چې الله تعالی هغه په هر ځای کې ما ویني که زه په بندو دروازو کې دننه ناست یم نو هلته هم ما ویني که زه بار په میدان کې ناست یم هلته هم ما ویني که زه په هر ځای کې ما که زه په رش کې ما که زه ځان لیم په هر ځای کې الله تعالی زما نه خبر دی چې زما په زړه کې هغه څه موجود دي په دې وخت کې زما په ذهن کې په دې وخت کې څه تېرېږي زه دا کار کوم نو د کار کې زما مقصد هغه څه دی نو دا هر څه هغه الله تعالی ته پته ده د دې د وجې نه انسان له پکار دی چې دی کم کار هم کوي نو هغه کار کې دا خیال کوي چې زه دا کار کوم نو آیا الله تعالی به په دې زمانه خفه کېږي او که نه نو که الله تعالی د ده نه خفه کېږي نو بیا د دې دا کار پرېږدي یا دې دا کار کوي نو دې د ځان له سوچ وکړي چې زه دا کار د خلکو په مخ کې وکړم نو دا خلک به ما هغه څنګه ګڼي اوس چې کله دې دا کار پټ کوي او دې په دغه باره کې سوچ وکړي چې زه د خلکو په مخ کې دا کار کوم او خلک به زما په باره کې څه خیال کوي نو بیا د دې دا سوچ د هغې نه وروسته وکړي چې اوس الله تعالی ما ویني نو که زه دا کار کوم او الله تعالی ما د بره نه هغه ته زه ښکارم او زه دا ګناه دا کار کوم نو هغه به ما ته د دې په مقابله کې هغه کمه سزا راکوي بله دا چې انسان هغه په بندو دروازو کې هم ناست وي خو چې د ګناه کار دی وکړي نو الله تعالی به د ده په دې مخ کې داسې قسمه اثر واچي چې د هغې ګناه اثر به د ده په مخ باندې ښکاري دې چې د خلکو منځ ته راوځي نو خلک چې هسې ده ته ګوري نو څه وجه به یې نه خو د خلکو په زړه کې به د ده نه هغه یو قسم نفرت شانتې پیدا وي د خلک به د ده نه ډډه کوي چې تپوس دې وکړي هلکه ولې د ده نه ډډه کوې نو هغوی ته به هم پته نه لګي خو وایي به یاره زړه مې ورسره نه لګي دغه شان یو انسان هغه د ثواب کارونه کوي نو دې په بندو دروازو کې دننه پټ هغه د ثواب کار وکړي خو چې دی بار راوځي نو الله تعالی به د ده په مخ کې یو قسم نورانیت هغه اچولي چې خلک ده ته ګوري نو په هغه خلک به دې خپل طرف ته راجذب کوي او خلکو مینه به د ده سره هغه سیوا کېږي ځکه چې کله د الله تعالی مینه د یو بنده سره پیدا شي نو د خلکو په زړه کې هغه ور واچي چې خلک هم بیا د هغې نه وروسته د سره مینه کوي خو چې کله د الله تعالی یو بنده بدي شي نو بیا د خلکو په زړه کې هغه د دغه بنده نه د هغه نفرت ور واچي د دې د وجې نه په هر ځای کې دا خیال ساتل پکار دي چې الله تعالی ما ویني که زه دا کار کوم نو د دې به هغه باندې څنګه بدله راکوي ځکه بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء د الله تعالی نه سم نه پټېږي که ته هر څه کې که ته هر څنګه عمل کې نو الله تعالی ته د هغې پته ده هغه ستا په زړه باندې پیږي هغه ستا په دماغ باندې پیږي هغه ستا په هر یو کار باندې پیږي هغه ستا په هر حرکت باندې پیږي چې ته کوم حرکت کې ته کوم کار کې نو الله تعالی ته د دې پته ده په ځمکه او په اسمان کې چې هر یو څیز کېږي که په ځمکه باندې یو میږي روان دی هغه میږي کوم کار کوي نو الله تعالی ته د هغې میږي هم پته ده چې دا میږي هغه په دې وخت کې څه کار کوي نو موږ انسانان یو چې الله تعالی موږ خاص د دې لپاره پیدا کړي یو چې موږ الله تعالی راضي کړو خاص د دې لپاره پیدا کړي چې موږ صرف او صرف د الله تعالی عبادت وکړو نو زمونږ پته خو به ورته بطریق الاولا هغه لګي د دې د وجې نه په هر ځای کې هغه خیال ساتل پکار دي ځکه یو خو دا ده چې الله تعالی هغه موږ ویني بله دا چې فرشتې په موږ باندې مقرر کړي دي موږ چې کم نیک کار کوو نو هغه نیکه چې کومه فرشته ده چې کومه نیکي لیکي نو هغه ولیکي چې موږ کوم بد کار کوو نو هغه بله فرشته ولیکي د دې د وجې نه زمونږ یوه هیسټري هغه الله تعالی سره پرته ده دغه فرشتو هغه په رجسټرو کې لیکلې ده د قیامت په ورځ باندې چې کله موږ الله تعالی مخې ته لاړ شو نو زمونږ هغه رجسټر به کولو کړي شي چې موږ ګناهونه څونه کړي دي موږ ثوابونه څونه کړي دي د دې د وجې نه دا خیال د انسان د ذهن نه وباسي چې زه یوه ګناه کوم نو دا ګناه که زه په پټه باندې وکړم نو په ما باندې به څوک خبر نشي ځکه چې په دنیا کې په تا باندې نور هېڅ څوک هم خبر نشي
خو الله تعالی خو ستانه خبر دی کنه. او اصل مقصد د زندګۍ هغه دا دی چې الله تعالی راضي شي. اصل مقصد د زندګۍ دا نه دی چې انسان زموږ نه راضي شي، ځکه انسان د هغه داسې فطرت دی چې که ته د انسان سره ډېرې نیکي وکړې خو یو غلط کار تا وکړو نو هغه انسان هغه ستانه خفه کېږي. خو بل طرف ته الله هغه یو بانه غواړي چې په هغې بانه باندې تا وبخي. د دې د وجې نه په ذهن کې دا ساتل پکار دي، په زړه کې دا ساتل پکار دي چې الله تعالی هغه په هر ځای کې ما ویني، الله تعالی په هر حرکت باندې زما خبر دی. د دې د وجې نه به زه هر ځای کې هغه داسې سوچ کوم، هر ځای کې به داسې حرکت کوم، هر ځای کې به داسې کار کوم چې هغه د الله تعالی د رضا وي، او د داسې کارونو نه د داسې حرکاتو نه به زه ځان ساتم چې هغه د الله تعالی د ناراضګۍ سبب هغه جوړیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.